السلام علیکم ملګرو درې ډېر غټ خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. یو د بجلی د مهنګۍ حواله سره بجلی بیا یو ځل فی یونټ چې کم دی 3 روپۍ او 9 پیسې ګرانه شوې ده چې په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل د عمران خان مخالفینو د پی ټی آی انټرا پارټي الیکشن باندې تنقید کړی دی، هغه فیصله په عدالت کې چیلنج کړی دی چې هغه حواله سره هم څه غټ اپډیټ چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. جی بل الیکشن کمیشن ته 17 درخواستونه موصول شوي دي چې الیکشن دی ملتوی شي. جی اوس کچر الیکشن ملتوی کیږي نو مرکه څه نقصان دی په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. دا درې وړ خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکېږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه د بجلی مهنګۍ حواله سره خبره کوو. جی د بجلی قیمت چې کم دی فی یونټ 3 روپۍ او 9 پیسې نور هم ګران شو. یو یونټ مطلب یو یونټ کې دا ډیر غټ بڑاو راغله قیمت کې نو مطلب ډیره زیاته ګرانه شوې ده او بجلی چې ګرانه شنو الډی تاسو لپاره چې هر څه ګران شي ځکه ډیره کارخانې وي په بجلو باندې چلی ا بجلی چې ګرانیږي نو هر څه ور سره ګرانیږي. نو ملک یو ځل بیا مهنګۍ را روانه ده د بجلی د ګرانېدو په وجه باندې. بل د عمران خان مخالفینو د پی ټی آی چې کوم انټرا پارټي الیکشن شو هغه په عدالت کې چیلنج کړی دی. په څه وجه باندې چیلنج کړی دی ویل دي اصل کې دای مقصد دا دی کنه چې عمران خان نه د بیٹ نشان واغستې شي ځکه دوی وایي چې عمران خان نه بیٹ نشان واغستې شي نو ډیر خلک په داسې چي بنپويږي او بس په بیٹ باندې بس سٹمپ لګای او ډیر لکه مطلب پرویز خټک هم وایي چې مال د بیٹ نشان را کړل شي او جهانگیر ترین هم وایي چې مال د بیٹ نشان را کړل شي. عمران خان د مخالفینو مقصد دا دی چې عمران خان نه بیٹ نشان واغستې شي ځکه دوی دا فیصله چې کوم دی د عمران خان چیلنج کړی دی. عمران خان د انټرا پارټي الیکشن فیصله چې کوم دی چیلنج کړی دی په عدالت کې. جی د عمران خان ډیرو مخالفینو صرف یو نه درې څلور کسان دا سری چې په باقاعده په عدالت کې درخواست ورکړی دی او هغه فیصله ولا چیلنج کړی دی. جی بل الیکشن کمیشن ته 17 درخواستونه موصول شوي دي چې الیکشن دی ملتوی شي. جی 17 درخواستونه ډیر غټ درخواستونه دي. جی اوس الیکشن چې ملتوی کیږي نو د ملک له نقصان دی. ملک له نقصان دا سره چې ملک سټیبل حکومت نشته، ذمہوار سړی نشته. یو سړی په کرسۍ ناست موږ له پته فلانی کس حکومت ته فلانی دا شی ګران کو فلانی دا شی ارزان کو. دا خبره مطلب دا چې کله په ملک باندې نگران سیټ اپ ناس وی کړنو په هغه ملک کې څه کارونه داسې وی چې هغه نگران سیټ اپ نشي کوله. نگران حکومت هغه کارونه نشي کوله دي کې ډیولپمنٹ کارونه دي په ملک کې ترقیاتی کارونه چې کم دي هغه نگران حکومت نشي کوله. نو چې په کم ملک باندې حکومت نگران وي نو هغه ملک مطلب د ترقۍ په لار نشي روان دي. هغه د لپاره یو سټیبل حکومت پکار دی او سیاسي حکومت پکار دی او داسې حکومت چې هغه د مطلب هر څه ول ازادي وي چې هر کار چې کم دی هغه په ازادۍ باندې کول شي. نو څه کارونه داسې چې هغه نگران حکومت ته دغه اجازه نشته. نو په دې وجه زویم چې نگران حکومت چې کم دی ډیر ټایم په ملک باندې ایثارول د ملک له نقصان دی. جی بل دې حواله سره مولانا فضل الرحمن صاحب هم ویلي چې په کې پی کې کې او صوبه بلوچستان یاد کړی چې سپیشلی په دغه دوه صوبو کې امن نشته. نو په دې وجه الیکشن کمپاین موږ نشو چلولای، الیکشن کې مشکلات موږ راتلی شي. د نه علاوه نواز شریف هم ویلي چې اپریل کې د الیکشن وشي. جی په فروری کې د نه کېږي بلکې اپریل کې د الیکشن وشي. نو 17 درخواستونه چې کم دي دا یو ډیر غټ اماونټ دی. 17 درخواستونه د سیاسو پارټونو الیکشن کمیشن له جمع شوي دي چې تاسو د الیکشن په فروری کې مکوئ. دا الیکشن تاسو ځکه مکوئ هر چا ول خپل مسایل ویلي چې په دې وجه مکوئ موږ دا مسله ده موږ دا مسله ده په ملک کې دا مسله ده فلاني ځای کې دا مسله په دې صوبه کې دا مسله ده موږ کمپاین نشو کولای. دا چل هغه چل مختلف خپل ریزن ولا بیان کړی دي چې په دې ریزن باندې تاسو الیکشن مکوئ چې موږ ول تیار نه یو. جی نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.